د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها نه چا صدر پټ کړی نو هغې د خپل انساني تقاضې باندې لکه زموږ نه هم څوک شي نه پټ کړي به مو خیرې ورته کوو هغې خیرې کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل لا تسبحي عنه دا چا چې صدر پټ کړلی دغه ګناهونه مه کموه علماو لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو رحمت للعالمین دی نو پکاره ده چې هغه چور هم په دې عالمینو کې خو چور هم دی هغه هم په دې کې دی په هغه باندې به هم رحمت کوي په هغه باندې به هم رحیمي نو بیا ولې و چې لا تسبحي عنه نو د هغې جواب یې دا ویلی دی چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عایشې ته ویلي وی چې خیرې مه کوه نو هغې به کیدای شي چې نه وې منلي او ویلې وې چې یا رسول الله زما چې صدر پټ شوی زما سر باندې چبوتره نشته دوپټه نشته زه به څنګه خیرې نه کوم نو هغه ورته دا وفرمیل چې لا تسبحي عنه ګناهونه یې مه کموه چې ته هغه ته خیرې کې نو ستا د خیرې هم وزن کېږي به د هغه غلا به هم وزن کېږي او ستا د خیرې به هم وزن کېږي نو که دا خیرې او هغه غلا دواړه برابر شو نو هېڅ ونه شو بیا او که چېرته ستا د خیرې پې زیاتې وې نو هم څادر لاړ شو هم به ګناه درته میلاو شي سزا به در ورسېږي لکه یو تن راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل عرض یې وکړو چې یا رسول الله زما غلامان دي مریان دي او هغه ما زما مخکې دروغ وایي خیانت کوي او چې زه ورته یو کار ووایم هغه نه کوي او زه بیا هغوی وهم او کنځل ورته هم کوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې کله د قیامت ورځ راغله نو د هغو هغه خیانت او د هغو هغه دروغ او د هغو هغه ستا مخالفت دا هر څه به وتللی شي او دا تا چې ورته کوم کنځل کړي وهل ټکول دې کړي دا به هم وتللی شي نو که چېرته دا دواړه برابر وختل نو بیا نه څه راړو نه څه لاړو بس خلاصې به وشي د دواړو او که چېرته کې د هغو هغه دروغ او د هغو هغه دروغ او خیانت او د هغو هغه غلاګانې زیاتې شوې نو بیا به تا له د هغو نه بدله درکولی کېږي او که ستا د کنځل او وهل ټکول پې زیات شو نو ستا نه به بیا هغو له بدله ورکولی کېږي هغه عرض وکړو چې یا رسول الله خو دا خو ډېره ګرانه معامله ده دا خو ډېره ګرانه معامله ده داسې غلامان زه نشم ساتلی بیا هغه ویزې ازادوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بلکل آزاد کا ځکه چې ستا دپاره دا د اخر وبال دی ته صبر نشي کولی نو اعمال وزن برحق دی اعمال به وزن کېږي اقوال به وزن کېږي او دا هر یو شی لکه مونږ نن سبا دفترو ته لاړ شو که نه نو په هغه دفتر کې لیکلي وایي کیمرې کې آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے نو چې مونږ کله په بورډ باندې په اشتهار باندې په دروازه باندې په ګیټ باندې دا لفظ ووینو چې کیمرې کې آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے نو بیا مونږ ډېر زیات احتیاط شروع کړو لیکن کاش افسوس که مونږ چېرته کې د الله په هغه کیمرې باندې هم یقین کړی وی ځکه چې د هر شی وزن کوي مشکات شریف کې حدیث دی هغه کې دا فرمایلی چې یو انسان به د قیامت په ورځ الله ته وایي چې الله زه نه منم دا نامې اعمالونه زه نه منم او دا فرشتو ده چې کوم څه لیکلي زه نه منم دا خو د غیبو ګواهي ده زه دا بلکل په دې یقین نه کوم الله ورته وایي چې ښه ورېږه تا باندې زه اوس په دې ساعت ثابتوم او په خولې به ورته مهر ولګوي او لاسونه به خبرې شروع کړي او غوږونه به خبرې شروع کړي خپې به خبرې شروع کړي او هر یو عضو به خبرې شروع کړي او وایي به چې موږ باندې دا کړي موږ باندې دا کړي موږ باندې دا کړي ټول ګناهونه به د لاسونه او د خپې او د غوږونه او د سترګې هغه به هر شی بیان کړي په ده به ولیکلی شي ثابت به شي په ده باندې د په حدیث کې راغلی دي چې د چې به جهنم ته تللو فیصله وشي نو دی به بیا د خپلو اعضاو ته مخاطب شي او به چې خدای او تباه شو ستاسو دپاره مې دروغ ویلو چې تاسو به نه سوځئ اوس تاسو سوځئ نو تاسو به سوځئ که نه جهنم ته زه راشم څه به سوځئ خو تاسو به سوځئ که نه هغه اعضا به ورته په جواب کې ووایي چې موږ به څه چل کړی وی چې الله موږ ته ووایي چې ووایه نه موږ به نه ویل بیا نه الله یې وایي په یو کس به وایي دا کس هغه اعضا به وایي په یو حدیث کې دا راغلی دي چې کله مؤذن بانګ وایي نو د هغه دپاره المؤذن یغفر له مدا صوته د مؤذن دپاره د هغه د اواز د په اعتبار سره مغفرت کېږي د اواز په اعتبار سره مطلب دا دی چې اواز یې ښی طرف ته کم ځای ته ځي او ګس طرف ته کم ځای ته ځي او مخې ته کم ځای ته ځي او شاته کم ځای ته ځي دومره اوږد او غټ او پلن او جوور مغفرت به کېږي معنا دا ده چې د ټول ګناهونه به معاف کړي
او یا دا معنی ده چې دا څومره شینو باندې چې دا आवाज وررسي هغه ټول شینو باندې ایمان گواهی کوي نو الله تبارک وتعالى دې په دې خبرو موږ ته یقین نصیب کړي او الله دې موږ ته په دې باندې عمل نصیب کړي الله دې زموږ دنیا هم خسته کړي او آخرت هم الله تبارک وتعالى خسته کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله وس دعا کو سربندی کو حضرت علی بن باور خان گرشاد مشکل سوال بلاله نصیر احمد بن احمد داری گرشاد مشکل سوال وانا سمولات برکات مولیدات تشریف راوڑی دور علماء کم کی مکینات تشریف راوڑی حفیظ رمیلہ سے وانا مشکل محمد سے جمال الدین بن محمد حبیب صخرہ مٹسوار امجد علی بن حسن نواب پیندے نوخارہ مٹسوار علیم زادہ بن امیر سلم خان گلشاہ ٹٹئی دروشکیلہ سوار علی اصغر خان بن مظفر خان گلشاہ دروشکیلہ سوار جہان بدر بن شیرزادہ بیدرہ مٹسوار دا تفوز اللہ استقل مسئلہ دور حدیث مولوی حضرت بلال بن جہانزیب مولوی حضرت علی بن باور خان بن محمد حبیب مولوی امجد علی بن عقل نواب مولوی علیم زادہ بن امیر سلم خان بادر خان بن شیرزادہ تجوید نا فارغ التحصیل قراء حضرات طلباء داوی نمونه بذاتنا ماغم رقم ریلی نمخی قاری داریر خان والدی حسین احمد زهرا قاری مٹسواد قاری شاکر اللہ عبد القیوم اشاڑے مٹسواد قاری سیف اللہ والباچا خان گلشا درشخیل سواد قاری نام اللہ والعمر صاحب اشاڑیاں سید محمود دارمی سواد نور اللہ والشاکمین